بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام قانوني مسایل یا قانوني لارې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلبر ریډیو FM 93.4 د وړاندې کوي بالکل نیغ په نیغه د جمعې په ماښام د 5 بجو نه واله تر د 6 بجو پورې. او په دغه پروګرام کې زما ډېر خوږ ملګری او موږ احسانمند یو چې د موسم خرابې ور قسم حالاتو باوجود موږ له دغه خپل قیمتي ټایم راکوي. اسیم د وکالت شوبه زړه دون والا شوبه ده، ځکه چې د سار نواله تر د ماښام پورې د قام د پرمختګ د ترقۍ لپاره یا د هغې ستونزو مسایلو حل کولو لپاره خپل هڅه او کوشش کوي. نو ډېر محترم ایډوکیټ اشفاق خان زما ملګری دی، د هغوی یو جهان مننه کوم چې په دغه هر قسمه حالات او هر قسمه موسم کې دی موږ له راځي. نو بالکل ملګرو 0916515 په دې باندې به تاسو راځئ، موږ ته به کال کوئ څه قسمه قانوني ستونزه لرئ، قانوني رکاوټ لرئ، قانوني مسایل لرئ. نو دلبر ریډیو 400 FM 93 د هر جمعې په ماښام د 5 بجو نه واله د 6 بجو پورې دغه پروګرام وړاندې کوي. او ایډوکیټ اشفاق خان زما ملګری دی، خو لږ د خبرې وضاحت کوم چې تاسو فیسبوک باندې زموږ خپرونه بالکل لایف کتلی شئ او تاسو لاړ شئ www.radiodilbar.pk باندې تاسو زموږ خپرونه پروګرام کتی شئ. او د دې سره سره د فیسبوک په لیکه باندې زموږ خپرونه پروګرام چې کوم دی په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. تاسو به راځئ، موږ ته به کال کوئ، موږ ته به میسج کوئ. دې نه علاوه سلمان شاه ویلاګ یا سلمان شاه FM 93 یا RJ سلمان شاه فیسبوک کې دا درې واړه نومونه تاسو سرچ کولی شئ. په دغه باندې تاسو ما سره رابطه ساتلی شئ. دې نه علاوه یو خو خوشحاله په دې یم چې وکیل صاحب ته هم د دې خبرې وضاحت کوم چې اوس موږ چونکې پرون څه وخته پورې زموږ ټرانسمیشن بند و، نو موږ ټرانسمیشن ښه کړی دی، نو د افغانستان پورې د پنجاب پورې به انشاءالله زموږ اواز ځي. او چې کوم ځای کې زموږ اواز رسي، د دلبر ریډیو FM 93 رسي، د 400 اواز رسي، د سلمان شاه اواز رسي، نو هغه ټولو نو خویندو له وایم چې بالکل تاسو به راځئ، موږ سره به خبرې کوئ په 0916515 او دې نه علاوه چې کوم خویندې رونه داسې دي چې هغې څه مسله لري او غواړي چې یاره په دې مسله باندې د وکیل صاحب موږ له رهنمایي راکړي یا څه جواب دې راکړي، نو په دغه ټولو به خبرې اترې کوو. خو دې نه علاوه د فیسبوک بلی که تاسو موږ د کمنټس هم کولو شئ، که څه تپوس کول غواړئ، څه خبره کول غواړئ، یو خو د دې ټول منیجمنټ یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې ډېر ښه طریقې سره دا څه ډیل کوي. وکیل صاحب ډېره مهرباني او هفته مو بخیر. والسلام علیکم. وعلیکم سلام، ډېره مهرباني. خوشحاله وبادو سي جی. اولنی سوال مې دا دی چې روزنامچه څه څیز دی، په دغه راته ووایئ جی. روزنامچه خو ډېرو څیزونو کې موږ هغې استعمال کېږي، لکه موږ دا ووایو چې اوس پټواري له یو کس لاړ شي او هغه ته د انتقال بابت باندې یا چې کوم دي نو بل داسې رپورټ کوي ګرداوري، نو هغه چې کوم په خپل هغه سره یو کتاب وي هغې ته هم روزنامچه وایي. په هغې کې هغه اندراج وکړي چې سلمان شاه راغی او هغه ماته ده ووایي چې زه دا ځمکه ما اخیستې ده او د دې ځای انتقال چې کوم دی نو کول غواړم د فلانکي مالک نه، یا مالک راشي هغه وایي چې دا ځمکه ما خرڅه کړې ده سلمان شاه باندې، زه د دې روزنامچه درج کوم. نو پټواري د هغې روزنامچه درکړي، هغې ته روزنامچه داسې چې هغه ډیلي چې کوم مطلب ان اوټ کېږي هغه په هغې کې هغې لیکي چې نن دا کاروي زموږ وشوله. که موږ د تاڼې په لحاظ باندې د دې وګورو، نو روزنامچه دې ته وایي چې یو واقعه وشي، یو اکر وشي او د هغې څوک رپورټ درج کولو لپاره راشي، نو پولیس هغه مسله هغه رپورټ چې دی هغه په روزنامچه چې کوم هغه کتاب دی په هغې کې اندراج وکړي، هغې بیا مزید مخکې په هغې باندې فردر بیا کاروي په نوره په هغې باندې لیږلي کېږي په هغې باندې. نو روزنامچه هغه یو کتاب دی چې په هغې کې د روټین د ډیلی روټین چې کوم FIR وغیره له خلک رپورټ راغلی وي هغه قسمه په هغې کې رپورټ هغه درج کړي شوي وي په هغې کې. یا به موږ داسې وایو بعضې میټرز داسې چې لکه هغه صرف او صرف دا رپورټ لپاره خلک وکړي، تفتیش په هغې کې نه غواړي، نو هغه هم داسې چې په روزنامچه کې هغه درج کولو لپاره هغه خلک راشي او خپل رپورټ هغه خپله مسله پولیس ته هغه بیان کړي، نو هغه په روزنامچه کې درج کړي. صحیح. ډېر خلک دا ګیله لري چې یاره زموږ دا مسله وه، دا ستونزه وه، دا شخړه وه، په دې بابت کې مونږ لاړو، مونږ تاڼې والا سره خبرې وکړو چې بی زموږ دا مسله جی جی تاڼې والا مونږ له هغه مسله واورېده او مونږ له جواب مثبت رانه کړو، خو مونږ له په روزنامچه لیکل وکړل او بیا مونږ صحافیان ملګري اکثر ولیکو چې روزنامه رپورट درج करके अखबारातों के लिखो कि रोजनामा रिपोर्ट दर्ज करके रोजनामा रिपोर्ट पे तरखा दिया साइल को ठीक शो या मदई چې कम دي کنه نو دی والے سره وضاحت وکړي. دا داسې ده چې بعضې اوفنسز بعضې جرمونه داسې دي یا بعضې مسله داسې وي چې په هغې کې پولیس والا لږ کوشش دا کوي چې معمولي غونته کې دا مسله لږ ډیلې غونته کې طرف ته لاړه شي چې دا خلک
هغه د چې د اف آی آر او بیا د تفتیش چې کوم مرحلې دي دا غینه بچي صحیح او فردر دا مسله ډیره وګدنه شي یا هغه داسې وکړي چې پولیس سره د دوه سيزونو اختیار دی یو کله چې جرم وشي نو هغه راشي د اف آی آر د لپاره چې کوم کس ته هغه جرم د واقعیتونو خبر وي نو هغه راشي پولیس ته هغه خپل چې کوم هغه مخامخ کوم وقوع شي وي هغه وته چې زما دا ریپورت ته زما مخامخ دا د اوفنس شوی دی دا جرم شوی دی او زه د اف آی آر درج کوم نو هغه پولیس سره اختیار دی چې هغه اف آی آر एकदम درج کړي خو هغه د خپل تجربې نه بعض ټیم کې دا دغه کې چې دا روزنامچه کې درج کول په دې پکار دي چې دې کې مونږ انکوایري کول غواړو په دې سیس کې چې آیا د چې کوم کوندره د خبره د ریپورت دا صحیح دی او که صحیح نه دی نو که صحیح وي نو هغه مخکې لاړ شي باغ کې تفتیش وشي بیا پکې چې کوم نو تفتیش سره انکوایري سره بیا تفتیش وشي فایر باغ کې درشي وي نو مخکې باغ باندې چې کوم پروسیډینګ وشي هغه سره بیا د دې خپل کاروي جاري وساتي او که چېرې فرض کړئ دا فیل شي چې نه به دا انکوایري چې مونږ کوو په دې کې دا پته ولګي چې دا ریپورت کم شوی دی دا په غلطه باندې شوی دی نو بس هغه ما غږی کې هغه پریک دی بس ټاپ کې دغه څه ته کې نو په دغه وجه باندې اکثر دا شي چې بعضي خبره داسي چې هغه په روزنامچه باندې راولي حالانکه روزنامچه داسي چې دی په دې باندې هر یو خبره په روزنامچه راولي دا ځکه چې دته د ډیلی روټین دا یو کار دی کنه چې تانه ته کوم یو قسم راشي مطلب اف آی آر د بارا یا یو کس لاړ چیرې ماته دا مسله ده زه اف آی آر درج کول نه غواړم خو زه صرف د دې سیس چې کم نه صرف یو روزنامچه زکه درج کول غواړم چې بیا سبا له ماته په فیوچر کې مسله نه وي نو هغه صرف هغه په روزنامچه په هغه باندې ځان سره صرف به تور ریکارډ واخلي نو ډیر سيزونه داسې دي چې هغه اف آی آر سره تعلق نه ساتي او روزنامچه کې هغه صرف اندراج کوي دا سي زه به داسې وایم لکه د یو کس نه چې کم دینو شناختی کارت روب شو نو که تاسو خیال کړی وي هغه د پاروس فال یو دفتر چې کم دینو کولو شي واخې خډېر شو الته کې لاړ شي خلک الته کې یو ریپورت درج کی نغم پر روزنامچه باندې تاسو خیال کړی روزنامچه به د پاس دی نو هغه باندې مزید کاروي نه چې زمانه د شناختی کارت روب شو تاسو پرې کې تفتیش تاسو پرې کې او مله د شناختی کارت پیدا کې خداغه مقصد دی چې زمانه شناختی کارت روب شوی دی زمانی تو ریپورت داسې زکه کوم که سباله خدا نه خاصه په دې څه وقوع شو نو زه به دې سیس کې به حق بجانب مزکه چې ما بخپل ذمہواری خپل ریسپانسیبিলিټي دا کړی زه به تانه تلغله ما به ریپورت کړی وي او ما سره باغ ثبوت موجود دي چې دا مسله ما سره شوی د شناختی کارت زمانه روب شوی دی او ما هغه باقاعده تور هغه فایر ما درج کړی نو دا روزنامچه کې څه درج کیږي سید ډیره خدای په دې باندې خبره ترې کو خو زه چې د فیسبوک په لیک باندې ټول ملګرو ته وضاحت کوم د فیسبوک لیک زموږ ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې موږ کمیونیکیشن داسې کو د دې دور ضرورت دی ډیره مو د مخکې ملګرو د دې مخالفت کو چې تاسو ریډیو راځي نو په فیسبوک ولې راځي خو زه هم چې نه اوس دوانه میټر دوانه انګل موږ ځکه لټو چې دوانه اړه خو ته فائدې که څوک موږ په فیسبوک ګوري غیلم پیدا هغه کمنټس هم کول شي هغه میسج هم کول شي دا هغه کمنټس هم شامل و د ریډیو د لارې هم خبرې کو په ډیرو پولیس افیسرز باندې دا الزام لګي چې به د مخالف فریق نه پیسې واغشتي اغیله اف آی آر کړي دي مونږ له روزنامچه کړي دا جی ټیک ته سر او مونږه په دې ټرخو کو چې به تاسو زه مونږ به تفتیش کو مونږ به لاړ شو مونږ به معلومات کو دې دوران کې سایل لسکه دل پکار دي لکه سمپلی اکثر راشي ز پریس کانفرنس کوم د پلان کې تانه خلاف کوم د پلان کې فرد واحد یا د سیچو ادارې خلاف کوم یا ډی پی او د درخواست ولیکي یو فریق د دو مسله رااله یو فریق صرف روزنامچو شو بلکې خو مضبوط اف آی آر نو آیا داسې پوسیبلیټی شته کې دی شي کنه شي کې دی او کچره او شي یا شوی وي نو کم فریق چې کمزور دی په قانوني توګه باندې ظاهر خبره ده اف آی آر مضبوط یو سیس دی هغه خو په پولیس ذمہواری رااله او مطلب هغه بو چې خو اکثر زبدوم چې ډیرو ځایونو کې داسې کیس تاسو هم کتلې اوریدلې وي نو دې دوران کې چې کوم روزنامچې والا دي زما په خیال زما په نسومره چې زه پوهېږم چې داغه کیس کمزور کیدی شي یا نه یا هغه وختي ته ورغوسوي په قار وي د اف آی آر او مال روزنامچه زمخ کې راغلی ما صرف روزنامچه وکړه زیټر خو کړم هغه اف آی آر کو پاغه باقاعده پاغه ټیم یا ګنټه 2-3 پس اکشن واغستو په دې حالاتو کې بس کول پکاري سر تاسو ډیر خولې تاسو کو دا ماته دې سره سپریم کورټ یو فیصله را یاد شوه خاجي دا راسي و چې 2018 نه مخکې لکه زه به دا ویم چې اوس یو وقوع شوږي د دوه پارټیز دي د دوه پارټیز نه چې کمیونټ طرف ته ډزې وشو په هغه کې د دوه فریقونو نه څوک ولګېدل صحیح ده
یو فریق لاړل او هغې په یار کې تانه کې اف آی آر درج کړ ځکه چې هغه فریق به لومړني تللی وي لومړني فریق لاړل او هغې اف آی آر درج کړ او خپل رپورټ کې چې کوم هغه څه خبره کوله هغه وکړله بیا چې کله دویم فریق لاړل او هغه مې اف آی آر درج کړ دا مخکې به دواړه اف آی آر چې کمونو کېدلې به اوس اف آی آر کمزور دی یا مضبوط دی هغه خو خیر جدا یو مسله ده خو د دواړو فریقین به اف آی آر شو په هر اف آی آر کې به ځان له تفتیش کېده د هر اف آی آر به ځان له یو فایل تیارېده او ځان له تفتیش پکې ده په هغې کې صحیح داسې یو طریقې کار روانو مخکې بیا داسې شو چې سپریم کورټ کې یو کیس شو چې هغې دا وایي چې یاره دا خو وقوه یوه ده اف آی آر دوه شي او د دې فایلونه هم دوه تیارېږي نو یو فریق چې کوم دی نو یو شان فیکټس د هغې بیان کړي او بل فریق بل شان فیکټس بیان کړي نو دا په فیصله کولو کې بیا ډېره لویه مسله جوړوي بیا نو هغې د وایي چې نه اوس کله داسې څه وقوه کېږي وقوه خو چونکې یوه ده که نه چې کله وقوه شي نو که یو فریق لاړ اف آی آر هغه وکړه نو دویم فریق چې کله لاړ شي نو د هغه به اف آی آر نه کېږي د هغه به صرف په روزنامچه باندې بیان اخیستی کېږي او هغه به اف آی آر کنسیډر کېږي دا نه چې به صرف بس روزنامچه درج شو خبره ختم شوه په هغې به تفتیش نه کېږي هغه لومړنی اف آی آر چې کوم شوی دی په هغې به هم تفتیش کېږي ښه ټیک ټاک او په دې بل به هم کېږي خو یو فایل به جوړېږي د دواړو به یو فایل جوړېږي یو کیس به مسله یوه ده اوس دا اف آی آر به په یو کیس کې هم لګېدلي په بل کې به هم لګېدلي هغه روزنامچه به په یو کیس کې هم لګېدلي په بل کیس کې به هم لګېدلي د هغې به ګواهان هم ټول یوي نو دا کیس به په داسې طریقه سره فیصله کېږي بیا چې په ښه انداز به فیصله شي نو 2018 نه بعد بیا چې کوم اف آی آر هم کېږي د وقوعي یو اف آی آر کېږي نو که بیا بل څوک راځي او اف آی آر کوي نو هغه به بیا خامخا چې کوم دی نو په روزنامچه کې د هغې اندراج کېږي بل اف آی آر به نه درج کېږي په هغې باندې نو دغسې هېڅ قسمه څه خبره نشته چې یاره که چېرې فرض که یو کس یو فریق اف آی آر وکړي او بیا بل فریق چې دا شي هغې روزنامچه د هغه رپورټ په روزنامچه باندې واخیستی شي نو د هغه کیس به کمزور نو داسې هېڅ قسمه څه خبره نشته په هغې باندې په دې باندې سپریم کورټ فیصله ده او هغې باندې د هغه کیس کمزورتیا یا کیس ته څه نقصان نه رسي په هغې باندې صحیح ده ډېره ښه ده ډېره مننه ستاسو کوم بلکل زما کوشش هم دا چې کم سے کم خلکو ته اویرنس ملو شي آګاهي ملو شي او خلک خبر شي 091 65 15 093 باندې به زما ټول ملګري راځي سامرونه خويندې چې زما غږ आवाज اوري نو غي د پاره وضاحت کوم چې تاسو بازي مونږ ته ټلیفون کوي دلبر ریډیو 400 نشریات تاسو اوري یو خدا براته وای چې کم ځای کې زمونږ आवाज درځي چې کم اوریدونکو چونکه اولنی ځل باندې زمونږ आवाज اوري ناغي بمرال لګ وضاحت کوي چې 091 65 15 093 باندې زما څومره خويندې دي څومره رونه دي او غي په کم ځایونو کې زما پروګرام اوري ډیر ملګرو به مال دا ګیله کول سلمان شاه سب پروګرامونو مخکې ورېدل اوس نو ورونه ان شاء الله غیلاغه مسله ختم شوه تین علاوه د سوشل میډیا د لارې زما کوم خويندې ورونه دي نو دلبر ریډیو 400 یا تاسو د فیسبوک سرچ بار تلار شیل تور کې www.radio.delbar.p کې باندې زموږ خبرونه پروګرام تاسو کتئ شئ او هغه ټول مسایل تاسو اورېدئ شئ نننی پروګرام چونکې زما د جمعې په ماښام د 15 شپږو بجو پورې پروګرام یې ایډوکیټر خان زما ملګری دی او قانوني لار یا قانوني مسایل باندې موږ خبرې اترې کوو چې کوم ځای کې ستونزې دي مسایل دي په دې خبرې کوو وکیل صاحب عدالت حوالې سره خبرو کو یو کور دی او هغه چې په کوم ځای کې د خک یو سړی را پاسي چې به ته دا کور خرڅې دا کور زما د کور سره خوا کې دی او که دا خدای مکه داسې یو فرد واحد والی یا داسې یو سړی والی چې د هغې نه څه مسله جوړه شي څه ستونزه جوړه شي څه کیس جوړ شي ټیک شو جي نو دا کور زه اخیستل غواړم ګاونډي په څه وجه باندې څه ضد باندې څه ریزنز باندې کور ورکول نه غواړي نو ما هسې دا اورېدلي دي نور زه په دې پوه نه یم تاسو به لږ وضاحت وکړئ چې لکه پلانکي ته لاړ شو په د سټې راواله نو سټې نوعیت بسي د سټې کردار څه دی آیا دا کور به سرکار شي ما اورېدلی چې دا هم صرف اورېدونکو پورې حده پورې خو چې سرکار لاړ شي او سړی ورته طالب وي چې دا نه ستا دی او نه د دارې تر کومې چې عدالت دی کې فیصله نه کړې نو د سټې به نوعیت څومره بل دا چې عدالت نه کله د خلک سټې راوالي او عدالت سټې احکامات جاری کړي نو بیا به د دې سوپرویژن څوک به د دې کیس به تفتیش څوک کوي یا به راځي طریقه به سي په دغه باندې مو پوه کړي خصوصا د کورونو حوالې سره یا د پلاټ حوالې سره یو سره کاغذي لکه زما د پیښور یو صحافي ملګری د ناغي 400 تر له موږ روټه مو خوړه چې مسکلمات وي سلمان شاه وي په دې چارده کې راته یو ځای یادو چې دلته زما دا صحافي ملګری دی د زید ما او ته دا د کله غشتهغه چې کم سټام راوي سنما ته چې زما خو الحمدلله عمر کم د نظر می تیز دی دا خو ماته نخکاری دا به چا وړم وی سلمان شاه وي د اوریجنل د میوار سر خوړل لري دا د چې کم ځای یادې مې پاغي خو ماته پته چې د لسو کال نو کورونه جوړ دي چا پسې بزو چاته بدا وکاو تاسو خو صرف هم دی بل خو سشنه
نو دغه حوالې سره د سر لږ وضاحت وکړي. تاسو خو ډېر زیات تپوسونه وکړو په دې یو. بالکل داسې ده چې تاسو لومړی د وویل چې یاره که چېرې فرض که 2 کورونه دي یو ځای او یو ګاونډي هغه خپل کور خرڅول غواړي، هغه په داسې یو کس باندې خرڅول غواړي چې په خپل ګاونډي نه خرڅوي او په یو باري کس باندې خرڅوي. جی سره نو عدالت په دې کې چې کوم دی نو سټې به جاري کړي یا به کیس یو کس جمع کړي یا به بیا سټې شي. نو دغه ځای نه مخکې تلو باندې زه د دې ځای یو وضاحت کول غواړم چې که چېرې فرض که دا یو ګاونډي دی کور نږدې دی یو بل سره دیوال په دیوال یا که چېرې فرض که لږ لرې هم دی خو لومړنی حق چې کوم دی نو هغه ته د ګاونډي دی په کار ده چې ده ته د ووایي او خپل شرایط چې مطلب په کوم باندې دا ځای خرڅېږي هغې باندې دی چې کوم دی نو دا خبره خپل سیټلمنټ وکړي. خو که چېرې فرض که داسې نه دغه ګاونډي د ده نه په څه خفیه طریقې سره یا په خفه یې د دې بل ګاونډي نه دغه ځای خرڅول غواړي او په پټه خرڅ کړي یا خرڅول غواړي نو د بل ګاونډي سره دا حق نشته چې هغه په دې باندې سسټې راولي یا پیسې کیس جمع کړي دغه دوران کې. که چېرې فرض که په دغه کور کې داسې وي که د ده پکې څه حصه ملکیت وي پکې نو هغه جدا خبره ده بیا. خو که داسې وي چې لکه 2 ګاونډیان دي او د دواړو کورونه ځان لدی ملکیت ځان لدی هر یو کس سره د خپل کور ځان یو ملکیتي کاغذ دی ورسره نو داسې کس په دې بل کس باندې هیڅ قسمه سټې نشي راوښتی. هغه دغه خپله خوښه ده چې په هر چا باندې خرڅوي دغه کور او هر یو کس باندې خرڅولی شي. اوس چې دا کوم ګاونډي دی چې دا کوم کس دا ځای اخیستل غواړي اوس د ده څه قانوني حق دی نو د ده قانوني حق چې کوم هغه داسې جوړېږي چې هغې ته مونږ شوفه وایو او په دې باندې دا چې کوم ګاونډي دا کور اخیستل غواړي او د ده نه د ده د مرضۍ خلاف دا کور خلاص شو نو چې دا کوم نوی کس دا ځای اخیستی دی په هغه باندې به دې شوفه کوي چې دا ځای ما اخیسته خو دې کس چې کوم په ما باندې خرڅ نه کو زمانه خفیه دا ځای د خرڅ کړی دی او هغه به د هغې خپل لوازمات دي بیا چې دا کور ما سره نږدې دی لارې ما سره ده یا لښتې پټي و بدي ما سره ریزن به ښیي ریزن د هغې ټول مینشن کېږي بیا هغه ټول ښیي خامخا داسې که نه د هغې مقصد هم دی که چېرې فرض که د ده دا ګاونډګیرت ته چې دی کې داسې کس را نشي چې سبا ده ته ماحول خراب نشي نو بیا د هغه سره دا یو حق شته دی چې دی عدالت ته لاړ شي او دی په دغه ځای باندې شوفه چې کوم دی نو هغه په دغه ځای باندې جمع کړي نو دغه کیس دی که شوفه کامیابه شوه بلکل دغه ځای به ده ته بیا دا کور به ده ته میلاو شي. بیا اوس تاسو په دې کې نور د دې سټې حوالې سره خبرې وکړئ چې سټې چې کوم دی نو خلک والي او هغې بیا طریقې کار به څه وي مخکې مدت یې څومره نو سټې داسې ده چې سټې عدالت کله ورکوي نو د هغې هم څه لوازمات دي د هغې سټې ورکول هم څه لوازمات دي یا خو به دا کس چې کوم دی نو دغه ځای کې خپل ملکیت ثابتوي چې زه د دې ځای مالک یم یا که زه مالک نه یم نو په کوم صورت باندې سټې غواړي دی قابض دی یا د سره کوم یو حق دی چې په هغې باندې سټې غواړي یا عدالت ته راځي او کس ګوره د عدالت کې سټې دپاره صرف درخواست نه جمع کېږي هغې سره غونډه دعوه جمع کېږي لکه داسې نه چې یو سټې یو درخواست خلک ولیکي چې رجي دغه ځای دی او دا زما نه خرڅېږي او ما له په دې سټې راکړه دا خو به زما په خیال روزانه عدالت ته په زرګونو درخواستونه خلک هر سړی به راځي نو همداسې ده چې د هغې دپاره تا ته قانون دا یو حق درکړی دی که چېرې فرض که ته پر ځای باندې ستاسو حق جوړېږي نو د هغې په بنیاد به تاله عدالت بیا سټې درکوي نو بیا د هغې خپل لوازمات دي عدالت سټې درکړله بل فریق به راوغواړي هغه نه به بیا معلومات کېږي هغه به جواب جمع کوي چې دا سټې کوم اخیستې ده دا کوم دعوه درکړې ده دا غلطه ده یا ټیک ده یا هر څه او د سټې باندې چې کله بحث وشي هغه کنفرم شي نو د هغې 6 میاشتې د هغې ټایم دی د هغې نه بعد بیا که چېرې فرض که دا کیس فیصله شوي وي خو هغه کیس سره دغه سټې وغیره ختم شي که نه نی فیصله شوی نو بیا په هغې کې مزید توسیع کېدی شي بیا به درخواست ورکوي په هغې باندې. اوس که چېرې فرض که سټې وشوه او دغه دوران کې په دغه کور کې یا په دغه پلاټ کې څه داسې د چا خلاف چې دا سټې اخیستې شوې ده هغې په هغې کې څه کار وکړو مطلب داسې چې لکه بعضې سټېګانې داسې څه د خرڅ دپاره چېرته کې به خرڅ نه کېږي او څه داسې چې د هغه ځای حیثیت به نه بدلېږي نو که چېرې فرض که دغه سټې هغه ته ګرانټ شوي وي چېرې په دې ځای کې بس نور څه آبادي نه کېږي او د دې به حیثیت نه بدلېږي مطلب یو خالي پلاټ دی نو که په هغې باندې څوک آبادي کوي نو د هغه ځای حیثیت بدلېږي یا په یو ځای باندې آبادي دی او آبادي ته خلک روانوي نو د هغه ځای حیثیت بدلېږي دی نو دغه قسمه څیزونه کې چې کوم دی نو څوک انوالو کېږي مطلب ځای آبادي روانوي پکې یا پکې آبادي جوړوي نو په هغې باندې بیا دا کس ته توهین عدالت چې کوم دی نو هغه مرتکب کېږي نو د هغه خلاف به بیا
توهین عدالت کیس هم جمع کیږي په هغې باندې. دا به څوک جمع کوي؟ دا دا کس که چې عدالت کم کس ټی اغشتې را عدالت ته خو داسې خود به خود څه پته نه لګي، پته نه لګي. نو د عدالت په نوټس کې به دا خبره راوستل پکاري، همدا کس به راولي، همدا کس به راولي چېرې دا عدالت مال سټې راکړې ده او دغه سټې دوران کې په دې ځای کې دا کوي چې کوم دا پکې د بل فریق دا وکړله او دا عدالت د هغې چې کوم حکم ادوري ورته موږ وایو که نه چې عدالت حکم یې مات کړی دی، دا عدالت د حکم خلاف ورزي کړې ده. نو هغه کې بیا یو کال نیم سزا پکې شته او یو جیل ته پکې کې سړی چې کوم دینو تلی شي او دغه نه علاوه چې کوم دینو بل یو ډیسوبیډینس چې کوم دینو د عدالت لکه دا خو ځان له دغه یو قانون دی او د سټې لپاره هم ځان له بل یو داسې یو شیخ شته پکې چې فرض کا دغه سیده د عدالت د احکاماتو سو خلاف ورزي وکړي نو دغه عدالت سره بیا دغه اختیار شته چې هغه خپل حکم خلاف ورزي چې چا کړی ده هغه سزا خلاف ورکړي. ټیک ده. ما نه یو کس دا تاسو کو اجي جی زما دکان ته راغی چې سلمان شاه به ته خو ډیر پروګرامونه کې او ډیر خې خلته کې او لګیاو کنه او نو ما ته ویره وکیل ته په پښتو کې لکه اوریجنل پښتو چې کومه په افغاني کې ویغه کې وته کړو وای نو ما ته زمو د وکیل صاحب روزګار یو دی هغه په عدالت کې لګي خو هغه خبري هغه کوي چې هغه د اقام نمائندګي کوي لکه زه یو فریادي سړی او ما یو فریاد می وکیل صاحب ته کو وکیل صاحب وای کینه سلمان شاه منشي ته ویدل چې راوړه وی خبري بکاو خو هغه داس یو انټیک خبرو کړ هغه وی چې زه د سویګیس محکمې په ضد وکیل صاحب سره کیس جمع کوم چې دی عدالت کې مال جمع کی ما وی چې ولی وی چې سلیریش ګنټي زندگی دا ما وی چې او زندگی سلیریش ګنټي نه وی په دې کې د 400 سویګیس محکمه یعنی هو مردان نو خار چون کې زمونږ بده وایو زمونږ بدنصیب قوم د پاره محکمې دا وی چې ګیس او بجلی کمره مونږ د پاره کنه خاطر ټیک شو یعنی هو عام ټیک دا مونږ سره ومنله هغه دا ډیر عجیب خبره وکړه هغه وی چې سویګیس محکمه دا وی چې روره 9 غنټې سویګیس به در کوم نور چې ته احتجاج کې او جلسې کې او جلوسونه کې او سفارشونه کې پولیټیک کیسه د خو خینه درکو هغه وی چې زما ځل کې دا یو سوچ راغی چې زه عدالت ته ورنم چې عدالت مال سره مارکس راکړي نو بیا هغه تاسو کو چې ډي ار سي ته زم نو ما ته خاندل مې تا د ګیس دفتر کې چا سره ول ټکول هونه دی ګړي ډي ار سي ته مزه مې دوم رزم پیو وکیل صاحب سره رزم نه زګه چې مې غیبه زموږ مشران دي غیبه د پیسلو کې غوکار ټیک نه خمه بل یو دا خبره ده وینه دا هم نه دی کړی خو زم چې سویګیس د دې فیصله په ضد لاړ شم چې ته مانه ګیس کمالیا پلس جی اس ټي بلا ټیکسونه مانه بالکل دا خو ته مانه په دې نو یته چې ته مالا سرویسز راکې نو سرویسز خو ستا غشتنه کوم چې زما حقوق دي یا مې حق دي بالکل نو هغه دا وی چې هغه به کې دې ځای وخت پروګرام اوري وی چې د وکیل صاحب نه دا تاسو کو چې د دې خلاف زه دغه سیشن کورټ یا ډیسټریکټ کورټ عدالت ته ځم سبا وای دی والي دا خو ډېره ښکلې خبره کړې ده ښکلې تاسو کړې دا اصل کې دا ډېره ډیبیټیبل خبره ده جی سر دا غو سوچم ټیک دی عدالت ته بالکل هغه راتلی شي جی سر دلته موږ سره د ګیس ته پر یو عدالت شته او د کنزیومر کورټ هم تلی شي خو اصل کې مسله دا ده چې کتا سو ګورل د کوم ګورنمنت کوم پالیسیز دي صحیح ده نو هغه کې چینجز کول او هغه چیلنج کول هغه لګوند کې ګران دي صحیح ده جی بل هغه په دې فورم باندې نه چیلنج کیږي هغه په غټ فورم باندې چیلنج کیږي های کورټ په لیول باندې سپریم کورټ په لیول باندې جی صحیح ده ځکه چې هغه کې کله بجلی حواله سره خبرو کوي د سویګیس حواله سره نو هغه کې دا چې کوم پارټیز دي نو دا هغه لپاره هغه عدالتونه ډیر یو افیکټیو ریلیف ورکي یو ډیر زر دغه فیصله کیږي بیا صحیح ده بل هغه عدالت داسې دی چې هغه د صوبې په لحاظ باندې زبردویم چې موږ سره یو سپریم کورټ دی د صوبې په لحاظ باندې های کورټ ته نو د کدلته کې د صوبې په لحاظ باندې دغه نه غټ عدالت بل نشته ډیر خلک د پاکستان په لحاظ باندې ملک په لحاظ باندې موږ سره سپریم کورټ دی چې هغه ټول پاکستان فیصله کوي کنه صحیح نو یو خدای چې هغه د لپاره به های کورټ ته تل پکاري صحیح ده دویمه خبره دا چې د ګورنمنت کوم پالیسي دي زبر د اوسویم چې لکه اوس مونږ ته یو لوډ شیډینګ یو شیډیول غیر کړی دی نو زموږ کله خدایو کې بد دی منو به وسره ابو منو وسره کني نو که تاسو ګورئ تاسو که زه د وایم کوي چې ټیک ده بس تاسو مونږ چې کم دینو دا بیرونه چې کوم تاسو ګورئ کله دین لوډ شیډینګ کټ شنو تاسو څه خیال چې بیرونه به کم ځای تور چې په دې نن سبا پوزیشن باندې چې کم داغي ټیرف دی کني نو بیا خو زما په خیال بیا په سو بلم پیډ نه کی بیا بالکل بالکل دې چې وته چیرې بس دا بیلیم کټ کې دا سویګي سم کټ بالکل نو هغه خپل یو طریقې کار دی خپل پالیسی دی داغي او کو څوک هغه چیلنج کول غواړي نو بالکل های کورټ داغي د لپاره چې کوم نور وخت کولو دی راتلی شغه ته خو چې داسې سوسایټ ریزن وی دا خبره ټیک ته چې مونږ ټیکسز ورکو مونږ ورکو خو دې سره ډیر حالات بیا تړلې دي هغه سره کنه تاسو ګوره لکه سینجی دا
نو سینجی چې کم دینو اوس غریلو صارفین ته چې کم دینو ګیس ته په وجه کم اتلی شي اوس کدی بل طرف ته بیا وګوره چې کمرشل پرپز د لپاره استعمالېږي دا نو هغه په دې باندې ډیره زیاته خرچه کړې ده پیسې په لغې باندې لګولي سینجی پمپ سې کولو کړې دي په باندې او ګاډي چلیږي خلکو ته هم پیدا ده هغه فائدہ ده وته نو بیا به ګاډو ته نقصان خو سینجی ورته هم نقصان او دې بل طرف ته چې کم دینو غریلو صارفین ته نقصان هغه کوشش دا کوي چې غریلو صارفین کم دي کنه هغه غي اکوموډیټ کی او کمپنسیټ کی په دغه لیول باندې نو داغه دا سوال دا دغه ډیر بهتر دی خو خبر دا چې کوم ګورنمنت پالیسیز دي ابا منو نو هغه به مون خامخا منو غزه مونږ له خي او کبدي ډیر خبره بس داغه لپاره کافی ده ډیر مننه کال خلو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ست پوس کوي تاسو کرواشا سے تا شپږ څه پروګرام جوړ کړی کور دې ودان ډیر مننه دا څه کار و چې تاسو دا پروګرام ما اورید دلته چې کسانو وو او زه ما په څاله کې راپورټ کوم او نو به هغه ته موږ دا هغه خوګه موږ دا څه کوي چې بس ټیک دا وشو او چې ورته هغه مخالف کس راغی ښه اصل موږ دا کوم دا څه کوي چې بس زما غزه رامنه کوو هغه زما غزه ثانه کې واچوله او و خو په دوه ورونه کړو هغه شریو د ما غزه ماشوق او نو بس دا څه چې دوه واجب نشي زراله مونږ دا څه چې ما خلکو یې نه دا څه چې تاسو زه مو دې وایي خو ورته نو هغه نو ویل مو دا څه چې مو دې دا څنګه چې راغوي چې هغه بل ورو راول هغه پښیم زو او نو بیا دغه کو دا څه کار دی چې بس ما خامه په نه خامه د کور کې بل څه نه په سره لونه چې شو که دا څه کوي چې ما خامه د مشران جوړ شي وي دا څه کوي چې او هغه زیبه نه وروړي خبره لګم خلاص ځکه چې دې څه جوړیږي نه دا په دغه کې کړی نه نام څه کې کړی دا څه کوي چې نو په سره او دا څه کار دی چې په سوال دغه ته ولېږي دا کشرور ته هغه به مو دمانه تو کوو کوم د چې جوړېږي نه دا ښه چې به جوړې کړو نو ښه ده ممکن وکړي چې مجبورون لکه ما سره زیاتیم شو او راځي د وتو لپاره مجبورون مې د غاړه کېښوه او راته مې سبا دی چې د شتم ناوم زمانه تو کوو څه هم د دې زمانه تو کوو دا څه کار دی چې یقین وکړه زموږ خو دې دعوې نه ولګه دا یعنې دا څه نو بل زړه مو تور شو صحیح ده زه تاسو اورئ تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه جی اصل کې بعضې مسلې داسې وي لکه که تاسو خیال وکړو زما په خیال پر بازار کې په دې علاقه کې صحیح روزانه به په سوونو خلک جګړې کوي او اوس چې دا دواړه فریقین لاړ شي رپورټ لا او پولیس والا چې کوم एकदम رپورټ درج کی او په دې کې بیا تفتیش شروع شي او پکې بیا ضمانتونه کیږي عدالت ته ځي او دا خلک په دې کې انوالو شي کنه زما په خیال تانه کې به دا چې کوم نفري په 400 کې د پولیس دا ټول هغه د کم ده جیل کې زین نشته نو تاسو پته نه ما ته پته لري تاسو ډیره پته زبل کې د ما ډیره پته زه تاسو نه تاسو کوم څه زه پته را ما په غوړم ایوب خان دلته نو هغه شفیع الله خان د لامن سټور نو هغه ویزټ کولو نه سوري مشیر جیل خانه جاتو محمود خان سی مو ما په خیال نو هغه ویزټ کولو نو چارزي صاحبان چون کې شفیع الله خان د دل سره تعلق لري ملک شفیع الله خان دلته ډی پی اون پاتې شو او هغه ډیر ستاسو غونته خندروي سړی ډیر غب شپ والو بالکل نو دلته زمونږ سملګری دا غي د یو شاپ افتتاح ونه هغه وکړه غلطم روټه موټه خورن هغه چې لکه د نفرت وی چې زه سړی تاسو پیاده زمونږ هم جیل پورې درو چې روټه مزبشي نو د دې چوک ناغه سره مونږ روان شو چې ایوب خان سره ملو شو په جیل کې نو د 400 ډیر خلک الته و هغه سره ملاقات شو ایوب خان سره خبرې کولې نو هغه چې سلمان شاه بچي دوه ځله الحمدلله تلو معلومات له مجلسالات دی هغه چې ورو زیره سره په جیل کې نشتا دا آی سواله دا سوکي چې سکی دا سوکي چې خرڅي هغه چې یو کمره د 500 کسانو د ما په کې تل لزه کړی بالکل ټیک خبره نو دغه مسلې دي زما خو خپل ځانې دا خیال اصل کې پولیس بعض ټیم کې داسې وکړي څنګه چې دی باندې شروع کې موږ دا خبره وکړه جی سره چې بعضې مسلې ډېرې پټې نه ډېرې معمولي نوعیت والی او تاویلې ماویلې تا د همدغه لکه تاسو خیال وکړو دا معمولي څوک څپېړه باندې که چېرې فرض کا بالکل خلک ځي اف آی آر کوي او درج کوي که نه ځي او هغه کوي دا نه چې دغه حق نه دی دغه حق دی خو لکه د دې به رزلټ بیا سره وځي او اکثر داسې وشي چې خلک لاړ شي اف آی آر درج کړي او بل فریق چې کوم پولیس
خپل افورټس وکړي فریق ونیسي هغه بل مخالف چې کوم ملزم یې هغه ونیسي راشي دواړه فریقان چې قانون راضینامه کې بس کې سلطه بند شي نو د ګورنمنت ماشینري خو ته ماغه ټیم کې چې قانون په استعمال کولو شروع کړ چې کړه تای فایر درج کړ بیا خو دا خبره ده چې تای فایر درج کړي چې بیا ورستو کېږم نه بیا ولاړ بیا به اخره پورې ته دا کیس چلے نو که دا کیس هر څونه ټایم چلیږي که 15 میاشتې چلیږي 2 میاشتې چلیږي کال چلیږي بیا به اوس بیا چې خلک بیا عدالت طرف ته راشي نو بیا په دې باندې خپکان کوي چې موږ وکیل نیسو په باندې خرچه راځي پیسې لګیو او ټایم هم ضایع کیږي او عدالت موږ له دوه تاریخونه هم راکې رااله صحیح نو زه دا وایم چې کوم معمولی داسې وقوعات کیږي نو هغې له کم از کم هغه ټایم یې درګذر پکار دی یو بل ته چې کم دی نو عفو کول پکار دی معافي کول پکار دی سر تاسو لکه تاسو وایي چې لکه اوس خدای مکه د چا داسې مسله رااله تا د ویو غدوې د وړو په سر د زنانو په سر ته لار کې ولاړې تاغه ته کنځلو کو جمعات کې زموږ پښتانه خو دغه ته ناسینو جمعات کې بټن والو په دې ولې لګوس خو چون کې جمعري تاسو په جمعات کې نو کو ته وبډېری به او غې د ګریوان رونی سي راوي سملې جمعات کې ولا بخېټه کې او درز جوړ شي پروژه کې یو بل لو روان تا ما ته نه وکتل او تا ما ته کاغو کتل زما دا رولز دي زاسم بس الحمدلله بس ډیوټیم دا سره چې چا خبر پښتانه وي پتیار زو پتیار رازو هو بالکل مړ ژوندې کلی کې غم خادي شي غیر ځان رسومه او باقي پروژه کې زما یو جدا روټین یو بجه د خوب پاسمه او د ماخام بمونه چې روان کوڅه کې وینو کور ته وردن نشي نو جزاک زره د ریډیو نه زما یا د پریس کلب نه زما یا د دکان نه کور ته زما کنه نو کور نه والد سره مو ته راځي نه مجید بلاره مجید دای درلم نو داسې ایثار غلی کېږم کنه د میږي او بس ذکر کوم او چې کله اذان شروع شي کنه نو لار کوسم راته خالی او جروجه ماته بیا راته وایي لکه پنده ته بیا د زو سره بیا روانې نو اسې دی پورې وین سره لګوغخ کته وړل او دا میمان دي چې په کوم ځای کې پیغام چې شله جوړیږي مسله جوړیږي زما د تلو یا د خبرې نه کال کې په غاړه نظم نو بیا به مسله نه جوړیږي لکه تاسو هم جمعه ته زم الحمدلله سار مونږ او د ماسخوتنې چرته کله ماسخوتنې مکسر ریډیو کې راشي یو مونږ بابا زه په کلی کې په خپل جمعات کې کوم یا به د اختر کوم یا د جمعې یا د ساري حکومت الحمدلله صحیح خو د جمعات په کارونو کې کار نه لرم بس چې د چا ذمہواری ده زه به مې پېښ او کارې پېښ البته جمعات استاد تم دا ویلي چې ضرورت نو موږ د الکانو طویل شي کوبه دا په موږ د جمعات حق ته زموږ جمعات بالکل خو هغه کار چې دا غي نه مسله جوړیږي نو د جمعات مشر ته غلي غونتی ويم کدا صلی پیسې وی ډیره خد کني ماته وای چاته وای کار به ټیک قصه د دې باندې راټولو چې بس لګو غخ کته همدغه سر لګه گزاره سوال مې دا کو خو کالم د خو سوال مختصر دا راته و چې په دې تاسو وای چې دوه فریقه د عدالت ته نزي خچرو ته د نزي بیا به عزت کیږي جرګي او راضینامه او لانجی علماء کرام د علاقې سپین روبه او ناظمان په داسې ایشو کې څه کردار ادا کول شي ډیر بهتر رول پکې ادا کول شي څنګه چې مو وی کنه چې عفو درگذر یو بل ته کول پکار دی کني تاسو څه خیال لرئ چې د دې ریډیو دلبر نه تاسو روان شئ 400 چوکه پورې نو زما په خیال که څوک په موټر سایکل دی که څوک خپل گاډي چلای نو یره لس چې کړي باغ دغه ټایم کې پورې ککه جی سر ځکه چې اکثر پکې پرنګ سیټ باندې نو کسان لاړ شي خو زما یو بل یو سبمیشن دی چې فرض کا ګوره وړي مسلې داسي چې پاغه باندې بس لګونته کې ځان غلي کول پکاري کنه دا مسله غټه مسله او پولیس پاغه کې بیا همدغه سچويشن جوړ کی څنګه چې د اجي سه وای کنه نو بیا دا غیده پر مو سره لار شته کچره فرض کا د رپورټ وانه غشته د دې کم دینو هغه ټیم سره اف آر د سکول پکارونه شو نو دی بیا موږ راتلی شي موږ ته بایسه وایو موږ ته کې په عدالت کې درخواست جمع کو چې د کسر جاتې شوی دی د اف آی آر نه درج شوی پاغه باندې پولیس خپل رپورټ راوړي چې دی راغلی یا نو راغلی موږ پاغه باندې څه کاروي کړی اگر راشي چې وګوري عدالت کې بیا موږ پاغه ودرېګو خبرو کو چې پولیس له پکارو چې د اف آی آر درج کړو عدالت پاغه کې اډر وکي او اف آی آر به پاغه کې درج خو باقاعده خو کچره فرض کا مسله وړوي نو زه د دې نه د ټولو ته گزارش زما ده چې کم از کم کوشش دا پکار دي چې په ټیم باندې مسله ختمول پکار دي بس عفو درگذر کول پکار دي خو خبره تاسو په اجازه ته په اډر باندې ما سره 14 منټه خو زم چې ټول اوریدونکو ته دا وایم چې مختصر سوالاتو کې وکیل صاحب مختصر جوابات درکې ځکه چې تاسو سوالونه موږ د پاره ډیر مهم دي نو دلبر ریډیو 400 نشریات تاسو اورئ ماته ولکېږي سلمان شاه اډوکیټ شفاق خان را سره د قانوني مسله لري سستون لري وکیل صاحب نه تاسو کول غواړي قانوني رهنمایي قانوني ګایډ لاین اخستل غواړي ګایډنس اخستل غواړي ځان په حق غواړي نو 091655093 091 شپږ 15 یو 15 نه درې کې د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا په هر ځای کې زما غږ رسي پښتاني اوري نو غټولو خويندرونو
وضاحت کومه چې تاسو د دلبر ریډیو 400 نشریات اورئ او څه قسمه تاسو تاسو قانوني کول غواړئ نو بالکل تاسو ته اجازه ده د اخلاقو د کرخې د اخلاقو د دایره د نن تاسو موږ د کالم کول شي دی علاوه زماغه خويندرونه چې غي سره غټه موبایل شته نو د فیسبوک په لیکه آر جے سلمان شاه ریډیو دلبر اف ام 93 400 سرچ کې او پاغي باندې زموږ د پروګرام د کیمرې په ذریعہ ټول دنیا ته رسی لایف روان دی په دغه کې تاسو موږ سره خبرې کول شي او بل دا براته ضرور وایي چې زمونږ واسطه او څنګه درځي په دغه باندې هم خبره کوو خو چې د وکیل صاحب نه تاسو قسمه پوښتنه یا تاسو کول غواړئ نو کول شي چې تاسو موږ ته کال وکړئ ټول ملګرو لمږ دا یو مخور کو دا زمونږ یو حسوي دا زمونږ یو کوشش چې زمونږ دا کم پروګرام دی دا چونکه دا اویرنس پروګرام دی دا غاهه پروګرام دی د دې صرف خالص او مخلص مقصد همدا کې دی شي چې موږ تاسو د کور په درشل باندې آگاهی درکو اویرنس درکو السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان شاه به څنګه خوشاله سي څه پوښتنه کوي یاره چې ما قبل ته تاسو کاوه زما سید هغه ونه شم ما ول کسټمر 2 لک روپۍ ورکړي وی کنه او ما سره اختام لیکلو په عدالت کې دوه کسه گواهان هم دي کنه خجی اوس پیسې مال نه راکړي ما څه پروژه کې ورکړي وسنه به دینه سره لیکلو او کې تقریبا و میاشتې وخت کنه خجی اوس کله 15 ورځې کله 10 ورځې نه راکړم هم کو عدالت کې لږه کیس داخل کوم نو دا پیسې او کوښتنه کوي راته نه زه چې تاسو نه تاسو د کومه دارته وای جی تاسو وای چې ما غسر په عدالت کې استام لیکل نو عدالت نه داسته څه مراد ده دا سر د استام چې کړه تاسو لیکنو تاسو د عدالت نه بهر یادوي کنه دا ویزه تا نه مې نه بدین جوړه کنه تاسو پیسې واپس کوم ګورستار ځل تا کار نو د خاطر ویزه وګانه جی 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 چې راځه تا ته دغه ویزه وکم په نه بدین کې نو ته مال 2 لک روپۍ نور کې 4 لک روپۍ پاسپورت نه نه غسته جی 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 نو وسه ویزه او چې مان د کال ته سعودي کې نیول شوی دی و بل او باندې کله کله لفظ یادی کله 15 لفظ یادی کی کنه او دا پیسې نه راکې زم په داخله ز په عدالت کې داخل کوم دا پیسې مال په کوښتنه کوي کنه غونډه وځي زه تاسو له جواب درکوم جی خاجي ډیر مننه جی کوله تاسو کو اصل کې خبردار جی چې عدالت ته کلم یو فریق ځي کنه نو عدالت एकदम دا نه و چې او دا تاسو دا کیس جمع کړ دا تاسو دا کیس بالکل ټیک دی صحیح او نه دا و چې تاسو دا کیس غلط دی خو چې کوم مخالف فریق ته غلب هم مخور کوي چې هغه د دې کیس متعلق څه وایي نو په دې لګ وخم لګي به چې کله کیس د دې په حق کې فیصله شي نو داغه مالک حالت ته بکتل کیږي چې د کس مالی کنډیشن څه دی صحیح ده کوم چې ملزم چې کوم کس خلاف فیصله وشو ټیک شو هغه به دا کتل کیږي چې د کس مالی حالت څنګه دی اوسه صحیح لکه زه به دویم که یو کس سره پیسې نشته جی او عدالت وته چې پیسې روړه او هغه سره ني نو عدالت سره بیا سره په سره دا یو لار ده چې هغه جیل ته ولېږي صحیح نو که دغه دوران کې هغه پیسې روړلې د چا پتروي را پیدا کې خو هغه به هغه نه ریلیز شي او کروي نه نو بس پروت به پکې په جیل کې به پروتي کار به تیر شي واپس بروزي بیا چې فرض کا د پیسې جمع نه کړي بیا به واپس جیل ته لاړ شي خو خبره دار چې دغه مالی کنډیشن ته وکړي کیږي نو دا خبره شته چې فرض کا دغه زمکه وي دکان وي گاډي وي نو عدالت ټچ کولی شي هغه باید دا یو قدم بیا لګول شي چې لکه دا سيزونه د سٹارټ شو نو هغه بیا عدالت خرصول شي غزینه د عدالت هغه نه ولا پیسې ریکور کولی شي او دې د مرګري وي چې لکه چې فرض کا عدالت به ماته دا په قسطونو کوي او کنه کوي نو دا قسطونو نه دا مراد نه دی چې طالب بس 2000 روپے درکې یا به 15000 روپے درکې کله چې په درو قسطو کې تا کله چې په سلو قسطو کې صحیح لکه 2 لک روپے دی که په سلو قسطو شینو سلو میاشتو کې به ختم شي جی او دام خبره ده سبا خبره ده بل کس ته هم لګوند کې اصل او دې ته هم پیسې ملو شي خدای هرگز دا مطلب نه چې 15000 روپے میاش ورکې او دا په کډونو روان وي سید ډیر خد 091 65 15 093 باندې تاسو موږ ته کال کچري کول غواړئ څه قسمه پښتنه کول غواړئ ایډوکیټر اشفاق خان را سره ملګری دی برام تاسو اوري قانوني مسایل او دغه حل پدې کې زموږ حسد عادت زموږ کوشش دادي چې د وکیل صاحب نه تاسو د مسایلو په حواله تاسو د ستونزو په حواله تاسو کو پښتنه کو تاسو موږ ته کال وکي نو دلبر ریډیو 400 دغه یو هڅه کوي چې د اړې جمعې په مخام د 15 بجو نه تر 6 بجو پورې دغه پروګرام موږ تاسو وړاندې کوو په دې کې تاسو موږ سره حساب غستې شي او د وکیل محترم نه تاسو او پښتنه کم کول شي بل دار چې کوم ملګری د سوشل میډیا د لارې زموږ خبرونه پروګرام اوري نو ریډیو دلبر فیسبوک کې تاسو سرچ کول شي د نه علاوه آر جے سلمان شاه یا سلمان شاه FM 93 په دې باندې زموږ خبرونه پروګرام کته شي او هغه په حواله سره تاسو چې د موږ سره رابطه کول شي وکیل صاحب یو دا تاسو من کوم چې نن سبا لیندین په لیندین کې په معاملاتو کې کاروباري مسایل ډیر زیات راځي
جی جی او یو سړی دی او وکیل صاحب خو زما رور دی 2 لکه نه 6 لکه ته قربان لکه زما جذباتي وي ټیک 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 بیا رستو الف ډانګ او بي کشته ټیک شو کنه ډیر داسې مسایل شته چې ما دا ورېدلي علماء کرام مشران نه چې په 2 وختونو کې فیصله انتهایی د خطرې سبب ګرځي او د انتهایی صدمې په وخت کې لکه زموږ نبی علیہ السلام مبارک چې وفات شو نو عمر صاحب تور راوستا چې چا داسې وی ټوله دا واقعیا ټوله ته پته ده یا ابو بکر صاحب درې د وغاغه ټول واقعیا تفصیل بیان کړي چې وی ګوره دا خبره داسې ده بس پاغي اچون کې د وخت خلیفہ شو بیا پاغي عمل شو دلته دا ویم چې نو علماء کرام وایي چې یو تاسو ډیر خپ او پته ایمانه چې د ډیر صدمې په وخت کې فیصله مکوي او د ډیر خوشاله په وخت کې مکوي منګولي دل ماشومشي پلان کې مې دل ورکړی الکه خلا په سیزنه کې د پرونه کې د بیاغه فیصله رسو سمره غټ نقصان راوړي مشران په خپل فیصله ودرېږي او 2 کاله پس 15 کاله پس خپل کې تعالی ترغش مسائل جوړ شي تاسو مې دادي یو سړی ودرې دا وای چې ما د وکیل صاحب د 10 لک روپے والا ما سره ډیری د روزګار کې ولګوا نه لاسلیک کوي نه په کاغذ لیکي خزاله کې ډیر سینو پسټامو لیکا تاسو ما مخکې ویلو یو خبره کوم بل را دیږي یو ځکه واده خبره و نو یو ته وی چې مونږ خو تانه غواړو نو سبا خو چې خزه خاون شي بیا په څوک سکی یو لس تولې و پسې ولیکا سبا به وته بیا چوکانی ولې نو تاسو په خیال چونکه ما سره و منټری په دې شپږ و منټه کې به دا خبر را تراټولوي چې معاملات روزګار لین دین کې نن سبا لیکل مضبوط پکار دي گواهان پکار دي چې سبا مسلې نه یا د شریک روزګار کې ډېر مسلې راځي دا تاسو ډېر خپل موضوع چړل جی سر دې باندې موږ یوازې قانون نه زموږ شرع هغه شریعت هغه 1400 مخکې بشکا هغه راغلي دی پاغي باندې موږ ته دا سټریس کوي چې تاسو کلم سماملات کوي خصوصا د پیسو لیندین کوي جی چې فزیکل لیندین لکه کوم مطلب دا شي چې هغه د زمکه شي د پیسو شي یا د هر داسې شي نو هغه کوشش دا کوي چې په لیکلو کې هغه راولي صحیح او پاغي باندې باقاعده گواهان باغیا چوي ډایرکشنز لا دادي چې کچره فرض کا یو سړی وي او 2 زنه نه وي نو دا 3 کسان پاغي باندې گواهان چوي خجی او کنه 2 سړی موجود نو هغه گواهان پاغي باندې موجود تاسو په چوي پاغي باندې صحیح او زموږ تاسو وګورئ نو تاسو کوم خبرو کړل نو دغه دواړو حالات کې یا صدمه دوران کې یا ډېر خوشاله دوران کې یا د بل څه مجبورې دوران کې بالکل انسان دا یاره بسو کدا کا دا سو کا بیا به سمسره نه یا به ګورو کنه بیا روز حالات بدل شي اکثر صحیح نو بیا دا حل روزي او دلته کې خو په دې سب کانټیننټ کې خو خلک دا سړي چې زیاتر خلک چې کومونه دروغ وي به هم دا څه قسم خوري او هغه بعد د پاسه مغه دروغ وي بالکل نو بهتره خبره ده کچره فرض کړه هر څه د سیس لیندین کیږي که څوک مکالي خرڅي که څوک پیسې چاله ورکي قرض ورکي یا د چانه اخلي پیسې نو غیره خ ټیک ټاک چې کم دینو پسټم پیپر باندې لیکلو والا سره کې نستل پکار دي پاغیزان په پکار دي او په دې باندې شرم محسوسول نه دي پکار چې راځي د کسل د پیسې ورکوم د ایمان د سٹام لیکي دا خبره نه ده لکه زه د مرګ او د ژوند د پته نه لګي بیا په دې باندې چا سره چې کم دینو جګړه خفګان کیږي او د من چې کم دینو بیا څوک به خبرې نه دام کیږي چې یو کس پیسې ورکړي یا واغشته کم کس او هغه چاته اړو دتی اړو غغنی کړي چاته څه وینا نه کړي صحیح نو سبب بیا پته لګي دی به څوک بیا غوار وزي داسې بهتر خبره ده چې قانون منتکم لار خو درې د پاغه باندې تل پکار دي هر یو چیز په لیک کې راوستل پکار دي پاغه گواهان چې کم دینو خو پراپر چول پکار دي چې قباله به دي ته مسله نه راځي په دې سیس کې نو بهتر خبره ده چې دا سيزونه په پراپر یو ریټن فارم کې راوستل پکاري سره د گواهانو راوستل پکاري ده صحیح ډیره خده او ډیره بهتره خبره تاسو کړه ډیره زیاته مننه کوم زموږ ډیر ملګری داسې دي چې هغه زموږ حسد اوي زموږ کوشش دا وي چې یو ښه پیغام یو ښه میسج ته ملو شي نو خوشاله او بعد راته وسي ټول ملګری ټول لونه خويندې کم کم چې راځي چې هغه موږ تکال کوي پښتنه کول غواړي نو هغه د پاره یو نړۍ یو جهان مننه چې زموږ کم ملګری راځي او دا یو مقصد دا دی یو میسج دا دی چې موږ د یو ښه میسج ورکو تاسو ډیر مننه کو نن تاسو پیغام دی خلکو ته باسین سه وای چې پښتنو ځانونه په ضرور پیژنې ځکه چې تاسو د پاره بزانګړي پیغمبر نه راځي نو زموږ بخواز دا وي چې لکه پورم نو سیو خطرې سره وسینن د غولس تاسو په غونډه خیبر پښتونخوا کې وری بلکې د دینه بهرم تاسو اوري څه پیغام ورکوي د خلکو زما خو د خپل اوردونکو ته دا پیغام دی کم از کم لک شانته برداشت کول د پزان کې راولي هر یو کس چې هغه یو خبره مطلب یو کس یو خبره کوي هغه لک په
حوصلې سره اورېدل پکار دي او بیا د هغې جواب یا مطلب د هغې چې کومه څه طریقې کار باندې کوشش کوي چې زه د دې خبرې جواب ورکوم نو هغه هم په داسې مناسب طریقې باندې وکړي چې دا خبره په دې باندې حالات خراب نشي نو برداشت داسې یو څیز دی که تاسو دې ته سوچ وکړو که په کور کې رور سره خبره کوي خور سره یا خور سره یا اندار سره چې کوم څوک خبرې کوي یا مور پلار سره څوک خبره کوي یا په کور کې نور داسې حالات جوړیږي او یو کس لږ غونډه کې برداشت وکړو نو د حالات او د هر څه به ښه ټیک ټاک وي کني که چېرې فرض که څوک برداشت نه کوي نو بیا حالات خراب شي او بیا په سړی په هغې باندې وروستو خفه بیا که چېرې فرض که ما لږ غونډه کې سوچ کړی او دا خبره مې داسې کړې وي نو دا حالات به ټیک وو زما د ټولو خلکو ته دا یو گزارش دی چې لږ غونډه کې برداشت دي چې کوم دي نو هغې کوي نو حالات به انشاءالله چې ټیک ټاک وي ډیره زیاته مننه کوم وکیل صاحب چې تاسو راغلی خوشاله او راته اوسئ یو جهان مننه بالکل ملګرو دغه زموږ د نن ورځې پروګرام و چې تاسو واورېده دلبر ریډیو 400 نه بالکل نیغ په نیغه زموږ دغه خپرونکي اډوکیټ اشفاق خان زما ملګرو دغه یو جهان مننه کوم چې دغه